نو عرض دا عزیزانو چې موسی علیہ السلام ډېر لوی جلیل القدر پیغمبرو او دې مقابله شو د فرعون لعین سره. فرعون بادشاہ دی او داسې بادشاہ دی چې 400 کاله بادشاہي وه، 400 کاله، او په 400 کاله کې چرته په سر کې هم نو درد شوی. اندازه وکړئ چې هغه به اسمان سره خبرې نه کوي نو څوک به کوي. موسی علیہ السلام ته الله ووی چې ورشه فرعون ته د هغه سرکشي د حد نه واوړېده. موسی علیہ السلام ورته څه چې پروردګاره خو ډېر لوی جابر او ظالم دی، فوج ور سره دی، پولیس ور سره دی، بارډر ور سره دی، ملیشه ور سره ده، توپې ور سره دي او ټینکونه ور سره دي. ای الله حکم منم خو ژبه مې صفا نه ده. ما سره یو بل معاون پکار دی چې زما ترجمانی کوي. الله ورته وی معاون به در سره وي هارون وزیرا. هارون وزیرا، هارون علیہ السلام چې ستا ورور دی دا به دې ترجمان وي. دو په دوه ور روان شو، هیڅ نشته، دا ټوپکې نشته، کلاشنکوپ نشته. دا تاسو چې دلته نیغ نیغ ګرځوئ را ګرځوئ د جمرود په بازار کې ما ته ډېر افسوس وشي زه چې تاسو سره دا وسلې ګورم دا چېرې د تورې په کار کې په کار نه راغلی. چېرې دلته تکړه یې نه ګڼو لکه ما څه ویلي دي ظالمه ما څه کړي دي. او که وخت راغی بیا به درته ووایم. د سن 65 په جنگ کې ما جلسه وکړه او ورته مې وی چې خپې ټینګې لګوئ مرګ یو ځل دی ومړه کېږو به. چې د شپې په لنډی بم وغورځېدو یو غړمب شو. په سبا مې چې کتو دارو دپاره سړی مې په ښار کې نه لیدو. دارو له 4 ورځې پس مې یو شیخ ولیدو ورته مې وی چې کدھر گیا ہے کدھر گیا ہے ویل سوات. مالے سوات اچ کیا کرنے ویلے تھے چاٹیاں وستیان بیڑا تباہ ہوئے چاٹیاں وی چاٹا راوری. تاسو خیال راغی دا ټول سیزونه د موقع په وخت کې خوند کوي. بې موقع ملا تړلی او بللی او دا مرداري چې اوس راوتې ده بې موقع خوند نه کوي. دا دې دپاره نه دي چې ته ما وله او زه تا وله، ته زما کلی ډزوه او زه ستا کلی ډزوه. دا دې دپاره دي چې 2 سرحد دي، یو دا دی او یو دا دی، یو د انډیا سرحد دی او یو د روس سرحد دی. دا دې دپاره دی، دا ما او تا ویشتو دپاره نه دي چې ته زما بچي وله زه ستا بچي وله، ته ما وله زه تا وله. واده راغی او په واده کې صاحب برر د زرګونو روپو کارتوس په واده کې والوزوي. په دې مسله پوهیږئ؟ په دې پوهیږئ؟ په دې خو پوهیږئ چې راشه چې صاحب داونه به مې نه وبوسې، داونه به مې نه وبوسې. په دې خو پوهیږئ؟ په دې پوهیږئ چې په واده کې یا بلا ضرورته
د یو کارتوس د 2 روپو خلاص کړو د قیامت په ورځ به ته د شیطان په صف کې ولاړې. یو کارتوس. ځکه چې بلا منشي کارتوس الوزول دا اسراف دی او اسراف کوونکی به فی الدرک الاسفل من النار په لاندې تاقچه د جهنم کې پروت. دا خبره مې لوړګي کې کړې وه چې دا باتی د غوږ نه وباسه چې ستا د ټول عمر دلته په مردارو کې تیري. ټول عمر ستا کور دی د ویسیارو ناټک او ډمخانه جوړی، ته دی د شرابو سپلایګرې او ته دی د هیروین سپلایګرې او د مرګ نه وروسته به دی شیخ ګل صاحب او صدیق باچا ستا جنازه وکړي. پټې شو چې جنت ته نه. که د جنت په سترګو ولیدو په دې عمل په دې جنازه دا ګیره به د سپي په کونه وله. قرآن ویلی دی، دا زما خبره نه ده، خو دا خبرې درته کوم ځکه چې د قبایلو نوم بد واورم په خدای قسم پې خفه کېږم ځکه چې زه قبایلي یم. زه پې خفه کېږم که دا واورم چې قبایلو پلانې ورانې وکړو نو زما سترګې په پېښور کې ټیزه نه شي. زه پې وشرمېږم. اوس بله خبره ده چې دا جرت څوک ونه کړی شي چې ما ته مخامخ ووایي چې تمہارے قبائلی ایسے ہیں، لیکن زه خو پې وشرمېږم که دا قرآن ویلی دی. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم احسب الناس، خلق دا گمان کوي ان یترکو چې دوی به خلاص شي، ان یقولو آمنا، خالی په دې خبره چې ما ایمان راوړی دی په دې ټکي به ته خلاص شي چې ما ایمان راوړی دی. ستا بیړی به په ګرداب کې ګیره نه وي، ستا د لستوړو نه به په میدان کې ګولی وتې نه وي، په تا به آسماني آفتونو امتحانګاه نه وي جوړ شوی، ته به په دې ټکي خلاص شي چې ما ایمان راوړی. یا خدای غفور دی، قرآن ویلی دی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسانت څه شي په غرور کې واچولی چې الله کریم دی. څه په غرور کې واچولی؟ تا د هغه د قهر او د غضب اوازونه نه دي اورېدلي؟ وګورئ په پاکستان کې د چا دا خوب هم نه و لیدلی چې صدر ایوب بم خدای رانیسي. لیدلی و چا؟ خبره کوئ ستاسو صدر ایوب هیر دی. مونږه د مومندانو وروڼه یو، په قبر کې یو مومن نه ملیکو تپوس وکړو من ربکه، هغه ورته ویل جوکه غولې څه رب رب کې یو قپ مړی به نه چرته وږی ما. پرونی کیسې د هیرې شوې نه معاملې دي. صدر ایوب عالی قوانین جوړ کړي، دا علماو ته پته ده. عالی قوانین کې یو شق داو چې ښځه به راپاسي او میړه ته به وایي چې یو دوه درې طلاقي طلاق مې کړې ځه و بیړه دې غرکشه. اوس دا به څه کېږي؟ علما ورپسې شو چې بیختي وځه په دې قانون. اوس مونږ زاړه یو، ګیرې مو هم پرېښي دي، د سوټامیرو زمانه ده. که زمونږ دا زړې چېرته په ځوان مینې شي او راته وایي چې یو دوه درې شیخ صاحب طلاق مې کړې، زه دا بل میړه کوم، بیا به مونږ څه کوو؟ پې ونښتو. چې پې ونښتو لاړو انجام یې وګورئ.
نیست و نابود شو، نام و نشان ورک شو. یحیی خان ورپسې راغی. د یحیی خان په دور کې د شرابو سیندونه روان شو په ملک. ما تقریر وکړو چې د جشن پاکستان په شپه د صدر په کلب کې پاگل ډانس روان شو په ملک. ما تقریر وکړو چې د جشن پاکستان په شپه د صدر په کلب کې پاگل ډانس کیږي او دا د انګریزانو د پرکټو د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي. راشئ د صدر کلب کې اطلاع اوس هم وګورئ چې د شپې پکې پاگل ډانس کیږي. باته یې مړې شي، ته زما ښځه رانیسه او زه ستا ښځه رانیسم. ولې تاسو نه وینئ؟ په صدر روډ راشئ وګورئ دا رړی ګډې ماسخوتن موټر والا او د صدر په سرکونو چکر وه، هر قسم ګډه ملاویږي پکې. راشي دا د پټې خبرې نه دي، هر قسم ګډه. مونږ ما ته یو افسر وویل تا او مونږ کې څه فرق دی؟ مال ما او تا کې ویل مال هېڅ یو فرق دی. ستام دوه سترګې زمام دوه سترګې، ستا یو سر زما یو سر، ستا دوه خپې زما دوه خپې، ستا یو خوله زما یو خوله، ستا یو ښځه زما یو ښځه. فرق ما او تا کې نشته. ویل نو یو فرق څه دی؟ مال یو فرق دا دی چې ښځه ستام یوه ده او زمام یوه ده. زما ښځه زما ده او ستا ښځه شاملات دی. تاسو خیال راغی؟ قرآن حفاظت له به پیریان نه راځي، نه به ملایکې راځي، نه به دیوان راځي. قرآن ستاسو کتاب دی. ستاسو دی که نه دی؟ د چا دی؟ تاسو کتاب دی، دا علما دي، دوی زده کړی دی، تاسو ته به وایي. قرآن ویلی دي وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. قرآن ویلی وقرنا، اے پیغمبر دے خلقو ته ووایه چې ښځې په کورونو کې کښېنوئ. خبردار چې ښځه د کور نه بار ولځي او که ووته مړي ژوندي ته اسپتال ډاکټر ته ووته نو قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. اے پیغمبره که ضرورت د پاره ښځه ووته نو ښځو ته ووایه چې ټیټ به لاندې ګورې او روانه به پاس به نه ګورې چې پردی سړي باندې دې سترګې ونه لګي. وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. سړو ته م ووایه چې ښځې وګورئ نو سترګې ښکته وغورځوئ. د باړې دکانداران به سترګې ښکته کړي چې ښځې وله ورشي. اوس خو تاسو هم رشوت درکوئ، دې میدان کې درته مارکیټ جوړئ، څه پې خوشحال یئ. او خدای دې قربان دې شمس صاحب، خدای دې تخت و بخت برقرار لره. دلته به هم درته د ښځو ډیپو جوړ شي. اوس نه هم درخواستونه ورکړي دي چې دعوانه به مې نه وباسې، دکان نه به مې نه وباسې. اوس نه ورکړي. قرآن دی، د چا د کور شی نه دی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. ښځې به مښکته ګورئ او سړي به مښکته ګورئ.
دا زما د کور شی نه. یو خبره مې کړې وه په ښار کې، په دې ټوله تیاره راغلی ماله چل راځي، ښځې بندول ماله چل راځي. اعلان به وکم چې ښځې کومې چې د کوره وځي دا خرې دي، هر خر چې ونیوه تپوس به ترې نه کوم. اخبارونو کې ښځې راپسې شوې، ښځو بیانونه ورکه چې بجلیګر ملا شریفو ښځو بې عزتي کړې ده، د شریفو ښځو بې عزتي کړې ده. بیا مې دا وویل چې 9 کروڑه پاکستان دی چې د 2 کروڑه لال کړي نه او دا 7 کروڑه د سړي زامن شو، نو په مخ مې توکا. بجلیګر ملا په تو پولا اسلام خبرې کوا، د حیا او د غیرت خبرې کوا. بجلیګر دا ټوکې نه دي. اوس زمونږ ملک داسې هم دی چې دغه خدای غفور رحیم دی، یا پلانی پیر زه مرید ما، هغه پیر بچې دی ما خلاصوي. دی خو وګورئ، یو مشهوره قصه ده. یعنی مونږ پیسو د پاره هر څه څه کړي، په خدای قسم کا پیسو دا د سود د زکات پیسې دي، دا د پاکستان وزیرانې ګرځي، مونږ وانه غستې، خالص سود دی. غل دی نامه پې د الوا ایښې ده، غل دی غل نامه پې د الوا ایښې. نو غل الوا کېږي که ډېرې کاشوغې ورته راوړې، خو غل دي که په میز کرسۍ کېدي غل دي، غل نه الوا کېږي. عزیزانو مونږ تباه یو. دوی د خپلو مفادو دپاره قصې جوړې کړي، په جلسو کې وي، په تقریرونو کې. یو زویو د بوډۍ د پیر صاحب یار، لاس په نام ورته ولاړو خدمتګار، لاس په لاس به ګرځېده دوی سره دواړه، خلقې وي دیدن ته امیدوار. یو ورځې پیر صاحب ووتو د کوره، راشه راشه نن د رب کارونه ګوره. دا لږ کم بخت مړ کو خبر لاړو، لویه پیره کار دې خړ شو. چې لوی پیر راغی ودرېد د یار سر ته، په افسوس او په ارمان ود بهر ته. دا بوډۍ مې د پیر خپو کې رغړېدله، په افسوس او په ارمان به جړېدله. پیر صاحب ویلې چې بوډۍ ته ولې جاړې، خلقې واړه د مرګ په لورې لاړې. بوډۍ زړه دې کتې صبر راځه چې اوس بنا وکړو تر قبر. بوډۍ ویلې زړه مې کله صبرېږي، د فرزند غم مې په زړه باندې ورېږي. بیا لوی پیر مې په باطن کې هوایي شو، په اووم اسمان داخل خلقه لوی پیر شو. چې د اووم اسمان د پاسه او کاته نه، عزرائیل د په وړاندې تېرېده نه. بیا لوی پیر ویل عزرائیل ته ودرېږه، سوال جواب در سره کومه مه یېرېږه. عزرائیل ویل زه داسې هلک نه یمه، زه په زور کې هم د تا نه نازک نه یمه. بیا لوی پیر ویل دا لاس کې هم ستا څه دي؟ عزرائیل ویل دا روحونه ټول پراته دي. نو بیا لوی پیر ویل هغه روح زما د یار ته ماله راکه، نو روحونه په تا دی نه جدا کا. عزرائیل ویل روح کله در کوم تاله دوباره، په ما حکم شوی دی د کردګاره. بیا لوی پیر ویلې ته ولې کوې شور، اوس د تازینې به واخلمه په زور. نو لوی پیر مې ورته واچولو لاس، یو د پاسه 100 روحونه یې تې کړه خلاص. عزرائیل هلته د غم په جړه سر شو، په طرف باندې روان د پاک اکبر شو.
نو پاک اکبر ویلی یو روح بدی ورکړیو چې د اووم اسمان د پاسه راغیستړیو. ورشه ورته وایه چې هغه روح دې د خپل یار تې نه جدا کا، نو روحونه ماله بیا په بیرته راکا. بیا لوی پیر ویل دا خو نشته په پښتو کې، ما پورې به خلک خاندي په کوڅو کې. تا به دې عقل ومني؟ اندازه کوئ دې خېټې حرامي شي دپاره مونږ تبای. د دین په رنګ کې مونږ کم فراډونه او دوکې دې خېټې دپاره جوړ کړي. د دین په رنګ، د دنیا په رنګ خو پرېږده که نه، خو دي. نو بیا لوی پیر ویل دا خو نشته په پښتو کې، ما پورې به خلک خاندي په کوڅو کې. څوک ته په تخته، څوک جنازه، څوک په کفن کې، همه واړه رب ژوندي کړه په یو دم کې. په چا غم غجا غوغا په چا خندا شوه، حبیب ګله په شالم کې دې سودا شوه. اندازه وکړئ روحونه راوالوته او مړي په تخته او جنازه کې پراتو، هغې کې ننوتو او بیا راژوندي. په بنګله رحمان بابا وایي چې انسانیت خو په دولت نشي رحمانا، انسانیت خو په دولت نشي رحمانا، که بوت سلزله د سرو شي انسان نه دی. بوت د سرو زرو یو مولی دی، انسان دی یا هغه کې انسانیت راتلی شي؟ یو مولی دی. نو انسانیت په دولت نه دی، انسانیت د خدای په بندګۍ دی، انسانیت د جناب محمد رسول الله په اتباع دی. دولت څه ستاسو د دې ملک یو ما ته وی چې یاره د یو لک سره به جوړه ونه کې لګاوندې چې لک څه ته واخلې نیمه توشي و نیمه مالزه مالا دومره لوی دولت خدای را کړی دی، مالا دومره لوی دولت خدای را کړی دی چې په خدای قسم چې داسې په کروڑ بادشاهي ورنکم. یو بادشاه دی، یو فقیر ته ووایي چې زه خپله نیمه بادشاهي در کوم، هغه وی زه نه علم. بادشاهي وی نه علم. وی ولې نه علې؟ خلق بادشاهیو پسې مړه کېږي او ته نه علې؟ نه ویل ځکه یې نه علم چې چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد، در دل اگر بود هوس ملک سنجرم. اے بادشاہ کستا د بادشاہ هوس به مې په زړه کې وي نو د تورې چترۍ غوندې مې مختور شه، او د بادشاہ هوس مې ولې نشته پړه کې. زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شب، ما ملک نیم روز به یک جونم خرم. ویزه چې د نیمې شپې په بادشاہ خدای خبر کړی ما، والله ستا دا د نیمې ورځې بادشاهي په یو وربشم وانلمه. د نیمې شپې بادشاهي څه ده؟ الله والا نیکان بزرگان دوی سه شپه چې تیره شي په دې اخره حصه شپه کې الله ما یلیق بشانه د دنیا اسمان ته تشریف راوړي او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندگانو منځ کې ټولې پردې لرې کا، او الله په خپل آواز کوي چې دغه وخت کې څوک شته چې څه وغواړي او زه یې ورکړم. نو بزرگ ورته زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شب، ما ملک نیم روز به یک جولم خرم. د نیمې شپې په بادشاهۍ چې خدای خبر کړی ما، والله که ستا دا د نیمې ورځې بادشاهي په یو کنجکم والمه. زما عزیزانو خبره د نیمې شپې د بادشاهۍ کوه، خبره په دې کوه چې ډانګ دې په اوږئ او در په در ګرځې
او د خدای د دین خدمت کوي، د خدای د دین دعوت خلکو ته ورکوي، در په در خاورې په سر ګرځي. پردو جمعه دا تبلیغي جماعت والا چې دي دا واورئ او په کلاو غوږونه یې واورئ او بیا یې واورئ. د ځمکې په سر د 1,40,000 پیغمبرانو میشن چې و هغه دې وخت کې دې یو ډلې راټینګ کړی دی چې تبلیغي جماعت والا دا واورئ. تبلیغی جماعت کاروان دی، د دین کاروان دی او کاروان پسې همیشه سپي غاپي، خو د سپو غپا د کاروان په رفتار کې فرق نشي راوستی. دغه وګورئ روټۍ خپله، بستره خپله، په ځمکه ستا، جامې خپله وینځه، کټوۍ خپله پخوه او ستا په جومات کې د خدای د دین دعوت ته ته خو وایه چې څوک به داسې وکړي؟ ما بوځې روټۍ، چرګان، ګډان، خوراک، بستره، پالنګ، پلانې، ډینګړې قربانېږه د دغه تبلیغ نه. په بانګې دوال وایم چې یو ډله دا ده اوزګار وخت درته ملاویږي، حلال رزق ګټلو کوشش کوئ، د حلال رزق، او فالتو وخت دغه ډله کې ورکئ. تیرا ته تللی وم پیروز خیلو اجتماع ته، دعا وشوه چې را روان شم چې ګورم دا اپریدي دي، بسترې په اوږه دي، هلکان، زلمي، بوډاګان کوتکې ورسره دي. اجتماع نه دوستانو دلې کېنو، دوستانو د اپریدي سپینګیري مهذب لفظ ویل دا چرته عقل مني؟ زمونږ د سپینګیرو اپریدو خو و دې تو پادې مونږ سپینګیري دا دي و دې تو دې مور هغه داسې هغه سپینګیري د دې اجتماعګانو د برکته دوستانو الله والو پلانې ده او خال مې د کونډې په مخ ولید، پیغلې د خوارې شي چې ډېر نږدې خالونه خال مې د کونډې په مخ ولید، جونه د خوارې شي چې ډېر نږدې خالونه. تیراوال اپریدي او دا بیا بسترې یو ته ودرېدم داسې، مالکه څه کوئ؟ وی چې الله را باندې رحم وکړه، سیروزې له روان یو، الله را باندې رحم وکړه، سیروزې له روان. بوډاګان تاسو څه کوئ؟ شیمو چیلا ور کړې ده، 40 لرزله روان. دا د تیراوالو، دا د باړېوالو، دا د تیرا د منځ د خلکو. دا ټکی یاد لرئ چې اپریدي مې سیروزوله بسترې په اوږه ولیده، ما مولانا الیاسا الله دې قبر د جنت ټوکړه کا، وستا په قبر کروڑونه رحمتونه وورېږه، وستا قبر روضة من ریاض الجنه شه. ورشه روس په روس له چې دا ډله په کم چل تلې ده او روسیان په کم چل مسلمانان کړي دي، والله که د چا هغه مور وکړي. راشئ پروسه کال خبره درته کوم، د چین وفد راغلی و، د چین حج ته تلي و، بیا حج نه په دی راغلی مدرسې ته. یو پکې امام ما ته وایي عربي کې چې مرقات علمه د مشکات شریف شرحه چرته به میلاو شي؟ نو ما ورته ویل دلته ډېر دي. مال ما تفعلو بالمرقات، په مرقات څه کوي؟ ما ته وایي چې انا ادرس المشکات فی الپیکینګ، زه د مشکات درس ورکوم په پیکینګ کې. اذا فرغت من الدرس انا اشغل فی التبلیغ، چې درس نه اوزګار شم بیا د تبلیغ په کار کې مشغول یم. 10,000 چینیان مې مسلمانان کړي،
په امریکا کې دا امریکې نن چې زمونږ ماما راغلی جیمی کارټر ټول پاکستان ورته سټانټو دی احمد او صاحب ته دلته وایي امریکې څه در راغلی که څه د مور میړم راغلی دی بېخموزه خو راغلی د خره زوی دی دغه یو حال دی په پېښور کې صاحب لارې بند دي غوبل دی امریکې نایب دا پخوانی صدر راغلی دې امریکې نه چې تاسو لاس نه یې اغستی او ستا دا پاکستان د اور تنور نشو په دې مخ مې توکه تا امریکې ته خو ماما کې خو دا پاکستان به دې داسې تباه کېږي لکه ډاکه چې تباه شوه ډاکه د قهر په لپیټ کې وه او امریکې اعلان وکړو چې 7 بیړه در روانه ده د خدای کور د ریګن وران کا 7 بیړۍ تر نن را رسېدلې او ډاکې ځان له بل حکومت هم جوړ کړ دغسې که په دا اور کې مونږ ګیر شو دا ستاسو په سر چې ولاړ دی په دې اور کې او دې اور مونږ راونیو د ده بیړه چې را رسي زمونږ بیړه به تباهي که دا اور په دې غره راواوړېدو ټینګولی شئ ټینګېږي بیا په تشو دواګانو نه کېږي انشاءالله تعالی خو ډېر ښه شی دی خو یو سړی منډۍ ته روان و چا ورته ویل چېرته ځې ویل 80 روپۍ را سره دي خره لمه منډۍ کې جمعې ورځ ده ویل انشاءالله ورسره وایه هغه ورته ویل دې کې د انشاءالله څه کار دی خو 80 روپۍ را سره دي او لاړ به شم خر به والم ویل ښه خو چې منډۍ ته تللی دی چاته جیب والی دی چې خر یې خوښ شوی دی چې جیب کې ګوري پیسې نشته واپس راغی سړي ته وایي یار انشاءالله چې تا نه لاړم انشاءالله چې منډۍ ته ورسېدم انشاءالله خر مې خوښ شو انشاءالله چې په جیب کې مې وکته انشاءالله پیسې نه وي هغه بچی که اوس ډېر انشاءاللهګانې وی خبره لاړه نو انشاءالله خو ډېر ښه شی دی خو تسبې په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي تسبې په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي زه تسبو دشمن نه یم ښه تاسو نه لوی را سره دي دا شیخان دي دا کله تسبو بدي تسبو په آرام کښېنه تسبې ما سره هم شته خو د تسبو خپل وخت پیغمبر به چې میدان ته راووتو نو مونځ به هم قضا کړو کړی و که نه و کړی میدان ته راووتو مونځ به قضا شو شپه به یې شوګیر کړې وه د سبا مونځ به ترې قضا شو میدان د بدر په میدان کې ولاړ دی او د غشو بارانونه دي اسمان ته یې وکته چې خدایا که ته غواړې چې د ځمکې په سر دې ستا نامې اخیستو والا پاتې شي د دې 314 کسانو امداد وکړه او که نه غواړې دا ټول فنا کړه ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون ب3,000 من الملائکة منزلین 3,000 ملائکې د بدر میدان ته راغلي نو عزیزانو انشاءالله ډېر ښه شی دی میدان ته به ټوپ کې بیا به ووایې چې انشاءالله نو د الله امداد به بیا در سره وي انشاءالله هر څه به کېږي زما عزیزانو خبرې ډېرې دي هغه ده موسی علیہ السلام هارون یې واغسته او د فرعون دفتر ته ورغله دربار ته چې ورننوته فرعون په تخت ناست دی موسی علیہ السلام ورته ویل چې ته خدای نه
هغه وی رب اعلی زایم وی ته نه یې د دې وجه څه ده چې زه نه یم وی ان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب الله دې خوا نه انوار خېجئ که ته خدای دې خوا نه یې راوخېجوه فبهت الذي کفر حیران پاتې چې دا خو زما د وس شی ده حکم یې وکړو چې راوینیسئ خو چې وی راوینیسئ موسی علیہ السلام ته الله وی واوحینا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي ثعبان مبين خپه کېږم دا امسا دې د دې فرعون د مخې ته وغورځوه چې امسا یې وغورځوله فاذا هي ثعبان مبين لویه اژدها ترې جوړه شوه علما لیکي چې دومره اژدها وه چې لاندې شونډه یې په ځمکه پرته وه او پاس شونډه یې د فرعون په محل پرته وه دومره یې دا خوله لویه وه فرعون چې دا وکته او د هغه پولس مولس وکته نو منډې کړې چې منډې کړې فرعون په مټې کور ته ځان ورسولو د یرې پې دستونه ولګېد تفسیر ساوي لیکلي دي چې په دغه ورځ فرعون 400 کرتې په دستونو د یرې تلی و د لرګي نه چې د چا خدای مري د هغه لرګی بیا د ټینک او د توپې کار به کوي لرګی وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما شګې به غورځئ هغې نه به غشي جوړېږي هغې نه به ټوپه جوړېږي د ابرها په فوج باندې بمباري چا کړې وه ابابیل مارغانو دومره دومره سنګریزې په مخوکه کې راوړې پاس نه به یې راوغورځولې لاندې به د بم کار کولو اتی به یې دانه وانه کړه کولی که نه کول نن ستا توپې او ټینکونه ستا فوج کړت نشي کولی ورځ بیرته د روس سرحداتو باندې وګوره جاز راشي لشل راکې مړه کي او لاړ شي لشل راکې مړه کي او لاړ شي لشل راکې مړه کي او لاړ شي او موږ څه وایو افغان کے ناظم الامور کو طلب کیا گیا اسلام آباد میں اور سخت احتجاج کیا گیا مونږه د کوچیانو رونه یو د یو کوچي او د ښاري جګړه وه د ښاري ورته لاندې ناړنګتی واچوله خو چې غرب شو دا کوچی را وغورځولو چې را ویې غورځولو د کوچي بیا را منډه کړه وی ته یو وارې راځک سه ته یو وارې راځک سه چې بیا یې پې ور منډه کړه چې بیا یې غلاس چې را وغورځولو وی ته یو وارې راځک مړه د کوچي بیړه یې تباه کړه خو رازق سي ټکي نه څه جوړ نه شو مونږ بیړه به تباه شي او د رازق څه ټکي نه به څه جوړېږي نه په ښار کې راشئ وګورئ پردي بچي کباب شو ورځ بیرته غړام دماکه وشي پته نه لګي غړام دماکه وشي پته نه لګي بله ورځ په ټل کې لارۍ کې دماکه وشوه 15 پکې د پیژنګلو ووت نور پکې تیکه تیکه شو کیسه خانې دماکه راشه وګوره پرون په انګو کې په سینما کې ځان محفوظ نه دی کور محفوظ نه دی موټر محفوظ نه دی لارۍ محفوظه نه ده دکان محفوظ نه دی په دې پاکستان کې محفوظ څه شی اوس دا ګیله زه انتظامیه نه کوم انتظامیت پلار دا شی نشي کنټرول کولی دا ستا د ملک خارجه پالیسي خرابه ده څو پورې چې برای راست دې خلکو سره خبرې نه شي برای راست او دا افغان مهاجرو دپاره دا لار هموار شوي نه تاسو به دا ملک د اور تنور ګورئ بمونه خو پرېږده د اور تنور به ګورئ اوس برای راست خبرې زه ولې نه کوم ځکه چې ماما خفه کېږي زما عزیزانو ما تاسو خو وای د لور مې د میړه مري او د زوی مې د عورت ته او زه دې پکې ګرځم سلامته کم سړی چې په دې جمرود کې مو ګورئ چې کم سړي لویه قلا جوړه کړې ده لوی ګیټ یې پکې ساتلی دی او صاحبه شنې او تورې او غوښې او ګډان هغې له بار وویل که جمرود کې یو کور کې بم خلاص شو لاساته پکې ښه
او په هغه غوښو به اخته شي. دا نه کوي چې روټۍ مې د زهر شي چې منډه کړم چې دا څه چلو شو. دا شته بس خو چې په چا پرېوته په هغه پرېوته، چې د چا کور روان شو د هغه کور روان شو. په دې وجې نه عزیزانو ویښ شئ، د ملک لاج جوړ کئ. دا حکومت په دې مجبورول پکار دي چې دوه خبرې دي د ملک د بقا او د سالمیت. یو به ملک اله باقی پاتې کیږي چې د ملک قانون قرآن شي، چې د ملک قانون قرآن شوی نه والله که دا ملک باقی وګورئ. باقی دا موجوده مشران چې ځان نه جوړ کړي لکه فرق قبایلو کې ملکان دي، ملکان به کینوم چې واورئ په کوړی به دې کیمه کم او کباب په دې په خلکو وخورم که مې دې د خولې نه بله خبره واورېده سوا د اسلام. که تا به د پولیټیکل او د کمیشنر په وینا باندې د کفر تشهیر په ایجنسۍ کې ملګرتیا وکړه، په کوړی به دې کباب کم او کباب به دې په خلکو وخورم. ته وګوره چې دوی ټیکېږي که نه ټیکېږي. کوړی دې کباب کو مونږ تباه یو. مولیان به کینو مولیان چې واورئ که د خدای یو قرآن د هغه کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر او د امام ابو حنیفه فقه د دې نه مې سوا بله خبره واورېده په کوړی به دې کباب کم او کباب به دې په خلکو وخورو. ته وګوره چې دا خلک ټیکېږي که نه ټیکېږي. دی له د ایران انقلاب پکار یو څو سرونه په دې جمرود سرک وګورئ. ته وګوره چې دا نور دا قوم تیزن هم ډېر دی. ګیدړ له چا ویلې دا چغې ولې وهې وی خلک یروم او ویل دا ټیزونه ولې اچوې زه هم یریږم. دا دومره ترزن نه دي چې په بل دې ګولۍ ننوتې ولیده زه به ستا هغه ټیزونه تا ته وښیم چې ته کوم ټیزونه اچوې. ویښ شئ، د ملک د خدای د دین دپاره څه کار وکئ، د قرآن د راوستو دپاره څه کار وکئ. مونږ پاکستانیان یو، پاکستان زمونږ ملک دی، دا د ضیاءالحق ملک نه دی، دا جلندری دی، مهاجر دی، د ملک ته په سوال راغلی دی. ملک زمونږ دی چې ته موږ پکې پلار خښ دی، نیکه خښ دی، غور نیکه خښ دی. زمونږ خاوره ملیکو دې ځای نه اوچته کړې وه، دا زمونږ ملک دی. د ملک قانون به قرآن کوو، هله به په آرام کینو. او که په آرام کېناستی او د قرآن خدمت مو نه کړه، د مرګ نه وروستو په قبر کې او په قیامت کې چې د جنت تمه ونه کړه. دا څه چې دي د نفس دوکه ده، زه پکې پراتی د نفس دوکه ده. عزیزانو فرعون چې راټیک شو موسی علیه السلام پسې لښکر وکړو چې رانیسئ موسی مخکې او فرعون ورپسې د دریاب غاړې ته ورغی. حکم وشو چې په امسا دې دا دریاب ووه چې دریاب یې ووالو 12 لارې پکې جوړې شو. موسی پار شو سره د ملګرو. فرعون ته خلکو ویل ورځه ورپسې که نه ته خو هم خدای ورځه. غیرت ونیوه و چې ورګډي شو چې د دریاب منځ ته شو. اوبو ته حکم وشي چې وینیسه، خو چې وینیو فرعون په اوبو کې سر راویستو چې موسی علیه السلام خدای ته دې ووایه چې بچ مې کړي نو تا منمه. هغه ورته آواز وکړو الآن قد ندمتا ولا ينفع الندم. اوس پیمانه شوې، دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري چې د سره اوبه تېرې شي بیا که ډېر ټوپونه وی بیا څه نه کي. غرق شو. دا قربانېږه خو د عربو د ملکونو ته دعوا کوه چې دا قبایل او دا د غرونو خلک د عربو ملکونو په برکت په مړه خېټه روټۍ خوري. که ستا ملک وی خدای په راستۍ چې تاسو د لوږې مړه وی
د دوبۍ او د قطر او د کویت او د دې ملکونو ته دوا کوئ چې دا سرې شنې بنګلې نه، او اوس چې د امریکې ته دوا کوئ چې هیروین پیریم کړي دي، څه قلاګانې م شروع کړي دي صاحبه. دا پیریم چې کامیابې شوي دي په قلاګانو کې زم درننه وځم په سنتو ګوتې روام دعا درته کوم چې خدای دې کامیاب کا، خدای دې کامیاب کا، که خدای ستا سټ مات کا. تا د قوم بچی تباه کړه، تا د قوم اولاد تباه کړو. ته پاکستان کې وګوره جینکو پاوډر سکل شروع کړه، الکان تباه شو، د مولیانو زامن، د سیدانو زامن، د پیرانو زامن، د میاګانو زامن راشي منټل اسپتالونو کې وګوره ډیری پراته دي. دا بم جنت لذي 10 قات چې زوالم د هیروین په پیسو یې ګټلی وي، 10 قات والا بم جنت ته ځي. وی سی آر په کور کې 10 روپۍ ټیکټ لګولی، 10 قات والا بم جنت ته ځي. خدای او قرآن ته او دې جولی ته وګوره، په دې دوکو کې مه راځئ. خدای ته وګورئ، په دې دوکو او فریب کې مه راځئ. خبره د دې نه ده، خبره په ژوند خدای سره د جوړې ده، خبره په ژوند محمد رسول الله سره د جوړې ده. د مرګ نه وروسته خدای او رسول سره د چا جوړه نه کېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. په اخلاص دعا وکړئ چې خدای د پاکستان قانون قرآن، خدای د پاکستان قانون قرآن، یا الله دا موجوده بر سر اقتدار طبقه که قانون نه راولي خدای داسې طرف ته ورک کړي